اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې د دې مخکې تاسو مختلف ویډیوګانې زما په چینل باندې کتلې دي، دا هم د هغې سلسلې یو کړی ده. نن ستاسو سره د ګردو په هکله باندې یا د ګردو چې کوم تکلیفونه دي د هغې په هکله باندې خبرې کوو. د ګردو ګیټې چې دي هغه به اول راواخلو چې په ګردو کې ګیټې پیدا کېږي. بیا د هغې قسمونه دي، مختلف قسمونه دي، لکه باغی کې کیلشیم اکزالیټ دي، فاسفیټس دي، یوریټس دي، لکه دا مختلف قسمونه دي د ګردو چې کومې ګیټې پیدا کېږي. بیا د هغې د وجې نه چې کوم تکلیفونه پیدا کېږي، عام طور باندې کو ګوري په ګرده کې پړسوب راشي یا د ګردې نه چې کوم هغه کوڅ شوی دی چې هغې ته یوریټر وایي، نه په یوریټر کې پړسوب راشي چې عام طور باندې HDN ورته ویلی کېږي، نو هغه هم د دې د وجې نه کېږي. یا د دې سره د کډني فلنس چې دی نو هغه ورسره هم ممکن وي. دا ټول سیزونه دي. بیا د هغې سره د تشو میتیازو سوانه چې دی نو هغه هم پیدا کېدلی شي، یا تشو میتیازو کې رکاوټ چې دی نو هغه هم پیدا کېدلی شي. دا ټولې بیماریانې که موږ راغونډې کړو نو دا د دې ګیټو د وجې نه کېږي. بعضې خلک داسې هم دي چې د هغوی ګیټې بار بار پیدا کېږي او بار بار پیدا کېدلو سره د هغوی ګیټې چې دي نو هغه پریوزي هم او بیا دوباره چې دی نو هغه پیدا کېږي. نو د دغې د کبله هغوی ته مختلف تکلیفونه چې دی نو هغه کېږي. عام طور باندې د هغوی د تشو میتیازو سوانه زر زر راتلل، بند کېدل یا ډېرې زیاتې راتلل، لکه دا ټولې د ګردو د تکلیف سره چې دي نو هغه تړلي دي. تر څو پورې چې د علاج په هکله تعلق دی نو په هومیوپیتي کې الحمدلله د دې دپاره بهترین علاج چې دی نو هغه موجود دی. کله که د ګردو علاج چې دی نو هغه سړی ونه کړي نو د هغې د وجې نه ډېرې مسایل چې دي نو هغه پیدا کېږي. عام طور باندې د ګردو ګیټې ته خلک ډېر زیات په هغه نظر باندې ګوري چې خو بس ګیټې ده ارتاو بشي پرې بوځي. نو خو د دې دپاره د ټول نه بهتر هغه دا دی چې د ګیټې د ګردو چې کومې ګیټې دي د هغې دپاره په اولینی فرصت کې د هغې خصمانه چې دی نو هغه کول پکار دي. ځکه چې د دې د وجې نه که کله په ګردو کې پړسوب راغی یا د هغې سره په یوریټر کې پړسوب چې دی نو هغه راغی، د هغې د وجې نه ابسټرکشن چې دی نو هغه پیدا کېدلی شي او دغه سلسله چې دی نو بیا رینل فیلیر طرف ته چې دی نو هغه تللی شي. څه ته چې موږ وایو چې ګردې چې دي نو هغه ناکاره شوې نو د هغې طرف ته بیا تللی شي. نو دا یو تکلیف دی مرحله ده چې هغه بیا ډېر زیات په هغې کې ډېرې مسلې چې دي نو هغه پیدا کېږي. نو لہذا په هومیوپیتي کې الحمدلله د دې لپاره بهترین علاج چې دی نو هغه موجود دی. داسې کیسونه هم زما سره په دې خپل پریکټس کې تقریبا زما د سن 88 نه تر اوسه پورې په هومیوپیتیک سره زه وابسته یم. نو په دې کې داسې کیسونه هم راغلي دي چې هغه ډېرې زیاتې غټې ګیټې وې الحمدلله، لکه ډېر کمو روزو کې چې دی نو هغه ګیټې الله پاک په خپل قدرت سره او د هومیوپیتیک طریقه علاج سره هغه ریمو شوي دي، هغه پریوتلي دي. نو الحمدلله په هومیوپیتیک کې د ګیټو دپاره ډېر بهترین علاج چې دی هغه موجود دی. که تاسو ته د دا قسم بیماری شکایت وي نو خپل علاج د یو قابل ډاکټر هدایت الله افریدي نه وکړئ. افریدي هومیوپیتیک میډیکل سنټر، کاشف پیټرول پمپ سره نږدې، مټ روډ، خوازخیله، سوات. د ایډوانس نمبر یا نورو معلوماتو لپاره هم په دې نمبرو رابطه وکړئ.